بیګا د پاکستان وومن ټیم د نیوزیلند نه یو ډیر غټ شکست خوړلی دی چې دې میچ بایللو نه پس د پاکستان د وومن ټیم د ورلډ کپ نه هم بهر شو او ځان سره د انډیا ټیم هم د ورلډ کپ نه بهر کو لکه د انډیا هم په دې میچ باندې ډیپینډ چې پاکستان به نیوزیلند له شکست ورکي او موږ به سیمی فائنل ته کوالیفای شو خو دلته نیوزیلند پاکستان ته یو شرمناک شکست ورکړی دی پاکستان خو خپله هم بهر شو خو ځان سره د انډیا ټیم هم بهر کو داسې ګوته چې کوم دی د وومن ټیم نه مین ټیم چې کوم دی د انډیا ټیم پاکستان سره هم کړی وه د پاکستان ساوث افریقا د انډیا ساوث افریقا سره میچ وکړو یو ټیم سره میچ چې هغه میچ که چېرې انډیا ګټلی وی نو پاکستان ته چانس جوړېدو خو هغه میچ انډیا په کس بایللی و هغه ټایم دونی کپتان نو هغه میچ انډیا په کس ساوث افریقا سره میچ وکړو اسټرالیا سره په کس یې ورله ورکو ګټلی شو خو په اسانه باندې خو بیا هم هغه میچ انډیا ونه ګټلو پاکستان ځان سره د پاکستان د ورلډ کپ نه بهر کړو دغه رنګ اوس وومن ټیم چې کوم دی خپله هم بهر شو خو ځان سره د انډیا ټیم هم د ورلډ کپ نه بهر کړی دی بیګا چې کوم میچ و د نیوزیلند ټیم تاسو له سکور کارت ښکاري جی د نیوزیلند ټیم کړي دي 110 رنزونه 6 اوورونو کې شپږ وکټو په نقصان باندې دغه 110 رنزونه که چېرې پاکستان په 10 اوورونو کې چیس کړی وي نو پاکستان سیمی فائنل ته کوالیفای کېدی شو خو پاکستان چیس کېدل څه کې چې پاکستان ټوټل ټیم په 56 رنزونو آوټ شوی دی نو خپله هم بهر شوی دی او نیوزیلند که چېرې دا میچ بایللی و پاکستان ته په شلم اوور کې هم ګټلی وی نیوزیلند صرف دا میچ بایللی نو بیا به انډیا سیمی فائنل ته کوالیفای کېده نو دلته نیوزیلند هم میچ وګټلو او پاکستان یې په 56 رنز هم آوټ کو نو د پاکستان چانس هم ختم کو او د انډیا هغه چانس هم ختم کو نو نیوزیلند اور اسټرالیا دې ګروپ نه سیمی فائنل ته کوالیفای شو جی اور انډیا اور پاکستان اور بنگلادیش ځان سره بهر کړل جی اوس راځو مکمل سکور کارډ مو ګورئ جی نیوزیلند وومن کړي دي 110 رنزونه شپږ کلاړیان یې آوټ شل اورونه تاسو له سکور کارډ ښکاري جي سوزي بیټس 28 رنزونه کړي جارجیا پلایمر 19 امیلیا کیر 9 رنزونه صوفیا ډیواین 19 رنزونه بروک هیلیډی 22 رنزونه میډي ګرین 9 ایسابیلا غازا ګیز 15 رنزونه کړي دي د پاکستان بالنګ فاطمه سنا 2 اوور 17 وکټ یوم نه سادیا اقبال سلور اوورونو کې 23 یو وکټه ندا ډار سلور اوورونو کې 26 یو وکټه امیما سهیل سلور اوورونو کې 14 یو وکټه خ بالنګ امیما کړي دي د اکانومي له سره نشرا ساندو سلور اوورونو کې 13 درې وکټې خ بالنګ د کړي سید اروبا شاه 2 اوورونو کې 11 په جواب کې ورپسې د پاکستان ټوټل ټیم په شپږ 50 رنزونو آوټ شوی دی منیبا علي 15 رنزونه کړي دي علیا ریاض 0 ارم جاوید 3 صدف شمس 2 فاطمه سنا 21 صدرا امین 0 ندا ډار 9 امیما سهیل 2 سید اروبا شاه 0 نشر ساندو 0 سادیا اقبال 0 جی د نیوزیلند د طرفې روزمیری مایر 3 اوورونو کې 13 یو وکټه او ورپسې ایدن کارسن 3 اوورونو کې 2 وکټې ښه بالنګ د نیوزیلند د طرفې امیلیا کیر کړی دی چې 3 اوورونو کې 14 او 3 وکټې ایشتلي دي جی نو دا مکمل سکور کارډ و د بنگلادیش ټیم نه سوري د پاکستان ټیم نیوزیلند نه غټ شکست خوړلی دی او خپله هم د ورلډ کپ نه بهر شوې ده او ځان سره د انډیا ټیم هم د ورلډ کپ نه بهر کو جي نو دا مکمل سکور کارډ و ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو والسلام